السلام علیکم ملګرو. د ملتان سلطان د ټیم مالک نن خودکشي وکړه. د ملتان سلطان ټیم مالک چې کوم دی علمگیر ترین د جهانگیر ترین رور دی. جهانگیر ترین د پاکستان تحریک انصاف حصہ هم پاتې شوی د سیاسي سړی دی. اوس ځان له خپله پارټي جوړه کړې استحکام پاکستان. خبره موږ په دې ویډیو کې د علمگیر ترین حوالې سره کوو. الله پاک دې وبخي چونکې خودکشي خو حرامه ده. هغه چې کوم وجوهات خو لید هغه د کمرې نه چې کوم لیټر برآمد شوی هغې کې څه لیکلی شوي دي په دې ویډیو کې په هغې باندې ډسکشن کوو. بل علمگیر ترین چې کوم هغه کم قسم انسان نو په دې باندې به هم خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. علمگیر ترین ملتان سلطان ټیم مالک چې کوم علمگیر ترین یو ډېر ښه انسان، یو ډېر خوش اخلاقه انسان چې د هغه صفت جاوید افریدي هم کړی دی او د هغه صفت رضوان محمد رضوان هم حقوق عام به مخکې هم کولو او اوس د مرګ نه پس د هغه د مرګ نه پس به هم د رضوان انټرویو که چېرې راغه به در سره هم شریک کړم. علمگیر ترین یو ډېر نایس انسان، یو ډېر ښه انسان، هر ټایم د په خوله باندې مسکا او زنده دل انسان جي. هغه د خودکشۍ حوالې سره چې نن خبر راغو د ما خپله هم یقین نه کېدو چې یو داسې انسان چې هغه به خودکشي څنګه کوي، یو داسې انسان چې دغه هر ټایم په خوله باندې خندا، یو داسې زنده دل انسان به خودکشي څنګه کوي. خو بیا چې ما په یوټیوب باندې ویډیوز وکتل، ریسرچ مې ورپسې وکړو، نه حقیقت او اوس خبر داسې راغلی چې د هغه د کمرې نه یو لیټر برآمد شوی چې لیټر کې لیکلي دي هغه له څه بیماري وه. د بیمارۍ خو ماله اوس کنفارم پته نشته چې کوم قسم بیماري وه. هغه له وایي د بیمارۍ د ټینشن په وجه باندې هغه خودکشي کړې ده. خودکشي هم داسې کړې چې په سر باندې ډایرکټ ځان په تماچه باندې ویشتلی، هیډ شاټ چې بیخي مطلب اړو چانس د پاتې کېدو نه. نو دې ځای کې زه دا حیران یم چې داسې د له کومه بیماري وه چې دی په خودکشۍ باندې مجبور شو. یو داسې انسان چې هغه له داسې کمې هم نه، مطلب د دولت کمې غلی نشته، نور داسې څه کمې غلم نو، خو چې داسې د په زندګۍ کې داسې کم ټینشن چې دی په خودکشۍ باندې مجبور کړو. د ما خیال لا بیماري چې کومه نیوز کې راځي یا مختلف خلک دا خبرې شیر کوي چې کمرې نه لیټر برآمد شوی چې کې بیمارۍ ذکر شوی، نو دا ماله دروغ ښکاري. ځکه د بیمارۍ په وجه باندې داسې غټه بیماري کومه بیماري وه چې د هغه په وجه باندې خودکشي وکړه. که بیا مخکې له داسې سره مخکې له څه نوي اپډیټس راغه به هم تاسو سره شریک کوم. خو اوسه پورې دا اپډیټس راغلي دي چې د خودکشۍ وجه داره چې هغه کمره کې کم لیټر کې هغه لیکلي دي. علمگیر ترین صاحب هغه په هغه لیټر کې لیکلي چې زه د خپلې بیمارۍ د لاسه خودکشي کوم. خو مخکې راتلونکي ټایم کې به کمپلیټلی پته ولګي چې دې وجه څه وه، د خودکشۍ شاله څه وجه ده چې علمگیر ترین ځان په تماشه باندې ولي او ځان په سر باندې ولي چې بیخي د بچ کېدو هېڅ چانس نه. تر اوسه پورې دا اپډیټس کوم اپډیټ چې تاسو سره ما شریک کړ د علمگیر ترین د خودکشۍ تر اوسه پورې انویسټیګیشن روان دی. ګورو چې راتلونکي ټایم کې پولیس انویسټیګیشن ایله څه مخکې ته راځي یا مخکې داسې څه خبر راځي چې د څه خبرو په وجه باندې علمگیر ترین خودکشي کړې ده. نو تر اوسه پورې دا اپډیټس تاسو سره مې شریک کړ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو خپله هم را کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. عنایت خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.